یو ځل نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي جبریل علیه السلام ورته وفرمایل د الله پاک پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکوي یا یو سورت راکوي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي فرشتې ټولې بېهوشه شي وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي کو صورت وي او کو آیت وي د الله تبارک وتعالی په آسماني کتابونو کې د ټول نه لوړ مقام او لوړ مرتبه چې دا د قرآن پاک ته ځکه د دې قرآن پاک د وجې نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه دي هغه ټول منسوخ شوي دي د قرآن پاک په موجودګیرۍ کې څوک نه په تورات عمل کولی شي نه په انجیل عمل کولی شي نه په زبور باندې عمل کولی شي او نه مخکې چې نور څومره صحیفې په پیغمبرانو باندې نازل شوي په هغې باندې عمل کولی شي د قرآن مجید د وجې نه الله تبارک وتعالی مخکې ټول آسماني کتابونه منسوخ کړي دي دویم دا چې مخکې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي هغه الله تبارک وتعالی پیغمبرانو ته په یو ځای باندې ورکړي دي لکه تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په صحیفو باندې میلاو شو په تختو باندې تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په تختو باندې میلاو شو ورکړی شو ورته دغه شانتي انجیل زبور څومره آسماني کتابونه چې دي الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې پیغمبر ته ورکړي دي د قرآن مجید نزول هم جدا غونته کې شوی دی یو ځل نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي جبریل علیه السلام ورته وفرمایل د الله پاک پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکوي یا یو سورت راکوي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي فرشتې ټولې بېهوشه شي وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي کو صورت وي او کو آیت وي وی د الله پاکه پیغمبره چې زه بیا د وحی اسمان د اسمان نه ځمکې ته راوړم زه یوازې نه راځم زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزیږي او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري
زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم. حدیث مبارک کې راځي عائشه بیوی فرمایي وایي چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې به وحی نازلېده سخت د یخنۍ موسم به انتهایی یخ به و خو د نبی علیه الصلاة والسلام په تندي مبارک په خولې شروع شو او داسې خوله به د نبی علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به ترې څڅېدله دومره د وحی زور و زور. د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وایي د نبی علیه الصلاة والسلام سره پخوا کې ناست وم وایي د نبی علیه الصلاة والسلام دا زنګون مبارک زما په پتون باندې پروت لکه څنګه چې دوه ملګري یو ځای ناست دي وایي په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د وحی اثر شروع شو وی د نبی علیہ الصلاة والسلام دی زنګون مبارک زما دی پتون ته دومره زور ورکو دومره زور وی قسم په الله ما چې زما دا پتون زره زره شو مات شو دومره د وحی زور و زور د نبی علیہ السلام. احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ الصلاة والسلام به چې په کومه وخه باندې سور و او په نبی علیہ الصلاة والسلام به وحی شروع شو هغه وخه به نه شو ودرېدې هغه به فورا کېناستله بیا به د نبی علیہ الصلاة والسلام هغه وزن نه شو برداشت کولی دومره زور و د وحی. نو الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې یو قرآن راکړی یو داسې کلام راکړی یو داسې کتاب راکړی دی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي دي. دا د قرآن یو عظیم شان دی یو لوی شان دی او دغه کتاب الله تبارک وتعالی دی امت ته ورکړی دی نو د قرآن فخر دا زمونږ فخر دی دا زمونږ کتاب دی که نه. او بیا حدیث مبارک کې راځي لازمکې او اسمانونه الله تبارک وتعالی نه دی پیدا کړي. الله تبارک وتعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپله باندې وکړو نو چې کله فرشتو د قرآن دا سورتونه واورېدل نو فرشتو وی خوشخبری دی وی هغې انسان لره چې په چا به دا قرآن نازلیږي مبارکي دی وی هغې انسان لره چې پچا باندې به دا قرآن نازلیږي او مبارکي دی وی هغې سینو لره په کومو سینو کې چې به دا قرآن محفوظ کیږي او یادیږي او مبارکي دی وی هغې ژبو لره چې په کومو ژبو باندې به د دې قرآن تلاوت کیږي. نو ځمکه نه و پیدا اسمان نو پیدا لا مونږ نو پیدا چې فرشتو مونږ ته مبارکي راکړې ده چې هغې ژبو لره او هغې شونډو لري مبارکي وي په کومو ژبو او په کومو شونډو باندې چې به د قرآن تلاوت کیږي. داسې لوی شان والا کتاب الله تبارک وتعالی مونږ ته را نصیب کړی دی. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وی کم انسان چې د قرآن تلاوت کوي او د قرآن د تلاوت د وجنه دی په نورو اعمالو کې شرکت نشي کولی الله تبارک وتعالی د هغې نورو اعمالو ثواب دته په مفتو کې ورکوي په مفتو کې ورکوي. الله یو ځل نبی علیہ الصلاة والسلام د سحر مونځ وکړو داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست دي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی پتاسو کې داسې څوک شته چې بیګای په یو وږي ګیډه باندې ډوډۍ خوړولې وي پتاسو کې داسې یو تن شته چې بیګای یو وږه ګیډه مړه کړې وي چاته خوراک ورکړې وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا یو وږه سړی موړ کړی دی یو وږه ګیډه می مړه کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی پتاسو کې داسې یو کشت دی چې بیګای د یو مسلمان بیمار فرسی کړی وي دا غي تپوس کړی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا د یو مریض پوښتنه کړې تپوس مې ورله کړی دی یو مسلمان تپوس له ورغلی ما بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتاسو کې داسې یو انسان شته چې بیګای د یو مسلمان جنازه کړی وي د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړی ده بیا ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر چې بیګا می دا ټول کارونه وکړل کنه په یو وګه ګیډه باندې می ډوډۍ وخوړله بیا د یو مریض تپوس لورلم بیا می د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړو الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه می وکړل او کور ترالم نو ټیم ډیر نا وخت ټیم نا وخت او د شپې نو ما وی کو وسو د کېږي نو تهجد خو پرې د سارا منځ بدرنم قضا شغیل بم پانسی ځکه اوس ټیم نا وخت دی نو د الله پاک پیغمبر ودن شم د دې یری د وجه نه چې تهجد را نه پاتې کیږي او منځ را نه پاتې کیږي نو ما وی چې تر څو به د شپې ناسم خوراشه د قرآن تلاوت شروع کا نو د الله پاک پیغمبر چې بیګا کم حصہ د شپې بیا پاتې وکړه پای کې مې د قرآن تلاوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خواب بکر دا خبره ده دا ځکه بیګا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام زما خواله سل پیری راغی او ماته وی چې په ابوبکر باندې زما سلام وایا سل زل زما خواله راغی او ماته وی چې په ابوبکر باندې زما سلام وایا او بیا راغی ماته ویل چې د الله پاک پیغمبره بیګا مې د ابوبکر په شونډو باندې سل پیری خپل شونډې لګولې دي الله نو چې په کوم شونډو باندې د قرآن تلاوت کیږي هغه جبرئیل علیہ السلام ښکلی هغه شونډې جبرئیل علیہ السلام ښکلی دومره د قرآن فضیلت دی دومره د قرآن ثواب دی الله حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی کم انسان بچے چی قرآن ختم کی دا کم انسان بچے چی قرآن ختم کی نو حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرشتو تو فرمائی وی اے فرشتو د دې مور او پلار په اعمال نامه کې چې څومره ګناونه دي هغه ټول ولا وران کړي په کوم ورځ چې ستا بچی د قرآن ختم وکړو په هغې ورځ باندې ستا د اعمال نامې نه الله ګناونه ختم کړو گناہونه ختم کړو دومره خو د قرآن ثواب دی بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی کم انسان چې په ناظره باندې قرآن ختم کی
او بیا روزانه د 200 آیتونو مبارکه تلاوت کوي او دا انسان مړ شو، الله تبارک وتعالی خو دې بخلی او بخلی دی، خو د ده د وجې نه الله 15 نورو مړو ته مغفرت نصیب کوي. په ناظره د قرآن ختم کو او بیا د روزانه څو آیتونو تلاوت کوو د 200 او عمل دې پې کړی و او مړ شوې، نو الله خو ته بخلی او بخلی، خو ستا د برکت د وجې نه 15 نورو مړو ته هم مغفرت نصیب کېږي په مقبره کې. دا خو د ناظري دومره لوی ثواب دی، د ناظري چې بیا ترجمه وکړي او حفظ وکړي چې د هغې به څومره لوی برکات وي. د قرآن تلاوت زیات کوئ، د قرآن تلاوت زیات کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی الف لام میم دا زنوام چی یو حرف تے بلکہ دا سو حروف تی 3 حروف تی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک تے وی دا قرآن پا یو حرف باندې اللہ سونے کے ورکی لسنے کے ورکی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی الف لام میم یو حرف نرے، الف زال حرف تے، لام زال حرف تے او میم زال حرف تے. نو پا الف لام میم باندې سونے کیشوی 10 نے کیشوی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الف لام میم لفظ ولی ذکر کړي؟ قرآن کې خو نورم ډیر آیاتونه دي کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لفظ د الف لام میم ولی ذکر کړي چې په دې باندې 10 نه کوي دي، بل آیت ولی نه ذکر کړي؟ دې کې اشاره د یوې خبرې ته او هغه اشاره دا ده چې د الف لام میم په معنی باندې څوک نه پوهیږي. د الف لام میم معنی چاله ورځي نه ورځي. مونږ وایو الله اعلم بمراده، الله پوه دی په معنی د دې حروف. داسې معنی کوو که نه؟ د الف لام میم معنی چاله نه ورځي او نبی علیہ السلام هغه لفظ ذکر کړی چې د هغې په معنی باندې څوک نه پوهیږي. اشاره د دې خبرې ته چې کو په معنی پوهیږي او که نه پوهیږي په یو حرف درته 10 نیکۍ میلاویږي. کو په معنی پوهیږي او که نه پوهیږي، څنګه چې د الف لام میم په معنی نه پوهیږي او په دې درته الله 10 نیکۍ ورکوي. نو مقصد دا دی کو د قرآن په ترجمه پوهیږي او که نه پوهیږي بیا درته هم الله څه درکوي؟ نیکۍ درکوي. بیا درته الله نیکۍ درکوي. ها چې بیا دې په ترجمه باندې زده کو، په حفظ دې زده کو، دا خو نور علی نور دی چې د هغې به څومره ثوابونه دي. دا خدای ناظري دومره ثوابونه دي، ناظري دومره ثوابونه دي. نو قرآن دی ویلی دی په ترجمه دی ویلی، په ترجمه یې وایه، حفظ دی کړی حفظ گردان کوا، ایستی نه دی کړي په ناظره دی ویلی. روزانه د 200 آیتونو مبارکه څه کوه؟ تلاوت کوه. د دې ډېر زیات لوی فضایل دی او برکات دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات حامل القرآن، اذا مات حامل القرآن، هر کله چې حافظ قرآن وفات شي، اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالی زمکی ته وحی وکي الله تاكل لحمه، ای زمکی د حافظ قرآن غوښې به ګوره ته نه خوري. په ځمکه باندې الله تبارک وتعالی د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي. غوښې ازمکه د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. دا معمولی انسان نه دی، ته د په زړه کې د قرآن آیتونه مبارکه پراته دي، ته د په زړه کې د بخاري شریف احادیث مبارکه پراته دي، ته د په زړه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. ازمکه د حافظ قرآن غوښې به نه خوري.
قالت الارض زمکه جواب ورکي ای وربي ای زما ربا کیف آکل لحما زبد د غوښې څنګه خورما وکلامک فی جوفی د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی زمکه وی الله زه د غوښې نشم خوړی زه به د هغه غوښه خورم څنګه چې د کوم انسان په زړه کې ستا کلام پروت وي د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت وي الله تبارک وتعالی دومره لوړ مقام حافظ قرآن ته ورکړی دی جنت کې به مختلفې درجې کنه مختلفې درجې یو سړی د حافظ قرآن نه تپوس کوي چې حافظ صاحب ستا په جنت کې کومه مرتبه ده نو تپوس ته مه کوه قرآن ته وګوره څومره چې د قرآن آیتونه دي دومره د حافظ قرآن درجې دي په جنت کې ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به حافظ قرآن ته وفرمایي وی قرآن لولا په ترتیل سره خو په مزه مزه باندې لولا او زه د جنت په درجو باندې ورخیجه کم ځای کې چې قرآن ختم شو اکه ستا درجه ده نو د قرآن چې څومره آیتونه دي دومره د حافظ قرآن په جنت کې څه دي مرتبې دي دومره لوړې مرتبې دي الله تبارک وتعالی حافظ قرآن ته دومره لوړ مقام ورکړی دی نو یو خدای چې موږ په خپل باندې هم پابندي کوو د تلاوت د قرآن په خپل تلاوت د قرآن پابندي کوو ځکه دا ډیر زیات لوی ثواب لري د دې نه بل غوره ذکر نشته د قرآن د تلاوت نه د صحابه کرام او د تابعین خو دا طریقه و چې هغوی به په هفته کې قرآن ختمه قرآن کې څو منزله دي په قرآن کې 7 منزله دي که نه په قرآن کې 7 منزله دي دا منزلونه چې دي دا د صحابه کرامو او د تابعینو د سبق ویلو ترتیب دی ځکه چې هغوی به په هفته کې قرآن ختمو نو یو منزل به هغوی په یو ورځ کې وي نو چې 7 ورځې به تېرې شي نو 7 منزله به هغوی پوره کړي د هغوی طریقه دا وه چې هغوی به په هفته کې قرآن ختمه مونږ کال راشي او کال تیر شي قرآن څوک ختم نه کړي د افسوس خبره ده که د افسوس خبره نه ده په هفته کې نشي ختمولی په میاشت کې ختم کا په میاشت کې نشي ختمولی په کال کې خو ختم که که نه نو کال پوره شي او د قرآن ختم پکې ونه کړی شي دا د افسوس خبره ده د قرآن تلاوت دا د زړونو نه زنګ لر کوي زنګ مخکې به د خلکو دا ترتیب و چې هغوی به د شپې تلاوتونه کول د شپې به تلاوت شروع کو د نیمې نیمې شپې پورې به هغوی تلاوت د قرآن کو په تهجد کې به د قرآن تلاوت کو زمونږ د خلکو نه تلاوت بالکل فاتح شوی دی بالکل فاتح شوی دی د موبایل خو تی بالکل تلاوت فاتح کو مخکې به هر کس ته د قرآن څه ناڅه عیسه یادوه څه ناڅه عیسه یادوه او هغه سینه حدیث مبارک کې راځي وي په کومه سینه کې چې د قرآن څه ناڅه عیسه نه وي دغه سینه خو ډیران دی هغې سینې ته خو ډیران ویلی شوی دی چې په کومه سینه کې د قرآن د سره د څه عیسه نه وي الله په غزوه احد کې د مسلمانانو نه شهیدان لږ ډیر وشو نو چې شهیدان ډیرو نو صحابه کرام په خپلم ټول زخمیانو چې کوم ژوندي پاتې شو ټول صحابه کرام زخمیانو او ډیر شهیدانو نو د هغوی دپاره یو ځای قبرونه وکنستل اجتماعي قبرونه یې وکنستل نو اجتماعي قبرونو کې چې بیا مړي ښخی که نه دا به یو بل د پاسه نږدي
دا به داسې ږدي چې یو به مخې ته بل ورپسې داسې په لړاک باندې به ږدي پر لبان دې به یې نه ږدي په اجتماعي قبر کې د مړو د دفن کولو طریقه دا ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله قبرونه تیار شو نو صحابه کرامو ته وفرمایلو قبلي طرف ته پکې هغه تنګ دی چې کم یو په دوی کې غوره او بهتر دی. صحابه کرام ټول غوره دي، ټول بهتر دي، خو بیا چې په دوی کې کم غوره او بهتر دی هغه لومبیک دی قبلي سیټ ته. صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبره موږ ته به څنګه پته لګي چې کم یو غوره دی کم یو په درجه کې د دې بل نه بهتر دی، موږ ته به څنګه پته لګي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تاسو وګورئ که نه کم تن ته چې د قرآن ایسه زیاته یاده وه دا د دې بل نه بهتر دی او غوره دی. چاته چې د قرآن ایسه څومره زیاته یادی دی قبلې تک دی، بیا ورپسې چاته زیاته یاده او بیا پسې هغه دی، بیا ورپسې چاته یاده او بیا پسې هغه دی. په دې طریقه باندې نو نبی علیه الصلاة والسلام غوروالی او بهتروالی ثابت کړی په قرآن سره چې د چا په سینه کې قرآن څومره زیات او دومره دا بهتر دی د بل نه، دومره دا غوره دی د بل نه. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه قرآن په خپله زده کوي او بل ته یې ښیي. په تاسو کې غوره او بهتر هم دغه انسان دی، قرآن په خپله وایي او بل ته ښایي. دا د انسان دپاره صدقه جاریه هم ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې انسان وفات شي د اعمال سلسله ختمه الا ثلاث مگر درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ هم دته ثوابونه میلاویږي. په هغې کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه، صدقه جاریه ده. انسان ژوندی دی، مونځ هم کوي، روژه هم نیسي، حجونه هم کوي، زکاتونه هم ورکوي، ذکر و اذکار هم کوي، خو دا د نیکو اعمالو سلسله روانه وي تر مرګه پورې. کله چې انسان مړ شو بس دا هر څه ختم. خو درې اعمال داسې چې پس د مرګ هم بیا دته څه میلاویږي؟ ثواب میلاویږي. په هغې کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه، صدقه جاریه ده، صدقه جاریه. په خپل ژوندانه باندې د جومات رخ کړی دی، مدرسه دې رخ کړې ده، ته مړ یې په قبر کې پروت یې، په دې جومات کې چې څومره خلک منځونه کوي، په دې مدرسه کې چې څومره سبقونه ویلی کېږي، تا ته په مفتو کې ثواب میلاویږي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح يدعو له، نیکمل بچی، نیکمل بچی چې دې مور او پلار له دعاګانې غواړي. مور مړه ده په قبر کې پرته ده، پلار مړ دی د قبر په تورو تیارو کې پروت دی، خو دلته بچي ته قرآن ښودلی و. بچی چې قرآن راواخلي نو بچی سبق شروع کی وی الف لام میم. بچی ته څو نیکی میلاو شي؟ 10. مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې څو نیکی میلاو شي؟ 10 نیکی. مور په قبر کې پرته ده، پلار په قبر کې پروت دی. په دنیا کې چې بچی قرآن ختم کی، دی بچی ته چې څومره ثواب په دې قرآن باندې میلاو شو دومره ثواب دی مور او پلار ته په لحد کې میلاو شو. ولد صالح، نیکمل بچی، نیکمل بچی. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او علم ينتفع به، علم چې پس د مرګ د مولی سے پاغې سره پیدا اغستلی کېږي. عالم دی، قاری دی،
حافظ دی په خپل ژوندانه باندې شاګردان تیار کړي دي په خپل دی په قبر کې پروت دی خو شاګردان لګیا دي په دنیا کې چاته قاعده ښیي چاته سپاره ښیي چاته قرآن ښیي چاته احادیث مبارکه ښیي چې څومره شاګردان د ده په دنیا کې سبقونه وایي استاذ ته په قبر کې بس مفتو کې څه میلاویږي نیکۍ میلاویږي نو په خپل هم قرآن ووایي په بچو باندې هم قرآن زده کوي ځکه د بچي په مور او پلار باندې یو حق دا دی چې د بچي صحیح تربیت وکړي صحیح تربیت وکړي به هر حال د قرآن په فضیلت باندې یو څو خبرې مې درته ځکه وکړي چې روژه را روانه ده مونږ له د قرآن تلاوت زیات فکار دی یو خبره دویم دا دی چې د قرآن په درسونو کې مونږ له شمولیت پکار دی داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام